ګرانو کتونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن د افغانستان کې د امن د پروسې په حواله سره یو بل ډیر اهم ډیولپمنٹ یا پرمختګ چې شوی دی هغه دا دی چې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په واضحه توګه پاکستان ته یو خط لیکلی دی چې د طالبانو سره کوم خبرې اترې روانې دي په دې کې د خپل کردار ادا کړي او طالبان د مجبوره کړي چې هغوی د خبرو کې سیریس یا سنجیدګۍ سره د افغانستان کې د دیر په یعنی د لاسټنګ امن لپاره چې کوم دی خپل رول ادا کړي. پاکستان خو یو پبلک پوزیشن دا دی چې مونږ نه څومره کې دي شي مونږ به کوو. زما په خیال سبا له زلمې خلیلزاد هم را روان دی د پاکستان په دوره باندې. ظاهره خبره ده دا خبرې به پکې کېږي. اوس دا وایم چې پاکستان زما نه دی خیال چې هغه زړه پورې کردار ادا کړي د طالبانو په د ټاکس ته کېنولو کې. وجه د هغې دا ده چې پاکستان مخامخه ماضي ته ګوري د مري چې کومه ټاکس شو په مري کې د پاکستان په د ټورسټ ډیزرټ الټي کې شو د هغې نه پس چې سچویشن ناغې نو پاکستان یو سیریس کوشش وکړو خو چې کله ټاکس ناکام شو داسې وجوهاتو په بنا باندې د هغې نه پس هغه ټوله نزله چې کوم دی په پاکستان راغله. بیا چې د کیو سی جی کوارډینیټر کنټیکټ ګروپ کوم ټاکس و چې په هغې کې کومه خبره کېده د هغې نه پس د ملا منصور مړینه یا د هغه قتل چې کوم و د هغه چې مړ کړی شو د هغې نه پس بیا هغه ټاکس چې ناکامه شو نو بیا په پاکستان باندې دغه راله. د دې خبرونو دا پته لګي که پاکستان وغواړي یو وارې بیا نو بیا هم طالبان کې نوي شي چې هغوی دې خبره باندې وکړي. خو یو خبره ده پاکستان به ظاهره خبره ده ډېر زیات احتیاط کوي. د امریکای موډ ته به ګوري د افغان ګورنمنټ موډ ته به ګوري په خاصه توګه د امریکای موډ ته به ګوري. دې وخت خو کافي پراګرس شوی دی د طالبانو او د امریکای ترمنځ ډایرکټ چې کوم مذاکرات دي لکه هغوی په یو منصوبه باندې تقریبا کافي حده پورې پرمختګ کړی. لکه چې الیکشن ډیلی شي هغې دپاره امریکای هینډس ورکړي دي موجوده حکومت ډیزالو شي یو عبوري حکومت راشي طالبانو ته په څو صوبو کې اختیار ورکړي شي او امریکا د خپل ایگزیکټ پلان چې کوم دی د هغې اناونسمنټ وکړي د هغې نه پس په الیکشن کېږي. دا ښه خبره ده که امن دپاره دا قرباني افغان قوم ورکړي هغوی به یې ورکړي. خو خبره دا ده یو داسې امن چې هغه همیشه دپاره یو داسې حکومت چې هغې کې لکه امن دې ته نه وي چې جنګ نشته دی. امن دې ته وي چې افغان قوم په ازادۍ سره د نورو قومونو سره سیال خپل ژوند تیر کړي. زما نه دی خیال د کومې طریقې سره چې امریکا یا زلمې خلیلزاد دا ټاکس کوي نو موږ ته د دوی د جنوه چې کوم مذاکرات کړو د هغې نه پس چې کوم حکومت جوړ کړو امریکا ما هغه ټیم کې وی چې زه د افغانستان نه وتل غواړم د فټیک کار وه او سویټ فورسز وی چې دوی ووتل افغان قوم یې پرېښود هم هغه خلک چې کوم دی په خپلو کې په جګړه شو بون کانفرنس شو په هغې کې هم زلمې خلیلزاد چې کوم دی د امریکای ټیم یې لیډ کو کومې طریقې سره جنون خلک یې بهر پرېښودو یو اصلي چې کوم د افغانستان د سیاست او د دې د قومونو مشرانو هغې بهر پرېښودل خپل یو ګوډاګیانې راوستل د هغوی نه یو شی جوړ کړو هغه موږ ته پته ولګېده چې څونه زر د هغې نه بیا یو بله مسله جوړه شوه انسرجنسي نور هم سیوا شوه. دې ځله پکار دی چې پاکستان او افغان ګورنمنټ دوی په یو سایډ شي. بدقسمتۍ نه مشکله ده چې پاکستان دغه آپشن واخلي خو پکار دی د افغان قوم دپاره د خپلو ولس دپاره چې په ځای د دې چې د انسرجنس په مجبوره کوي چې هغوی د افغان حکومت سره کینی یا د افغان د قوم د نمایندګانو سره کینی نه چې صرف د امریکای سره کینی او امریکا دومره وکړي چې زر زر بس یو منصوبه جوړه کړي او خپل فوجان وباسي او بیا مونږ ته مسله یا افغان قوم ته مسله پاتې شي. د دې دپاره خو زه به دا یم چې پاکستان له دغه پکار دی. بله خبره دا ده چې په طالبانو سره خو خبرې کېږي خو دا نور ګروپونه چې په افغانستان کې جنګیږي که هغه ملا رسول ګروپ دی که هغه داعش دی که هغه پاکستانی طالبان دي که هغه عربي طالبان دي که هغه القاعده ده هر څوک چې دي د هغوی هم څه مسله راایستل دي. بیا چې د چا پراکسیز دي د پاکستان د ترکیې د ایران د هندوستان د سعودي عربستان د نورو سنټرل ایشین کنټریز هغې باندې هم نظر ساتل پکار دي. نو یو هولیسټک اپروچ پکار دی. امریکا د ټیم کې انتهایی په تادیه کې ښکاري او ما په خیال د دې خبرې پاکستان ته احساس دی چې په دې تادیه کې د افغانستان امن نشي راتللی. که د افغانستان امن راځي نو هغه به افغان قوم د کم پروسې چې هغوی اونرشپ واخلي دا چې کومه پروسه روانه ده نو اوس د دې دا مطلب دا دی اوسه پورې زلمې خلیلزاد یو ټریډ مین لکه یو تجار په شکل کې چې کوم دی یو اګریمنټ کوي طالبان نه ولي په خپله وځي که د یو راتلل او د بل وتل دا د افغان مسلې حل نو دا خو ډېر اسان دی. نو زه دا وایم چې پاکستان دې وخت کې ډېر زیات احتیاط کوي خو زما په مشوره دی چې زه څومره په سچویشن باندې خپل انډرسټینډ کوم هغه دا دی چې پاکستان له دې وخت کې کلیر پوزیشن اغستل پکار دی د افغان قوم د افغان ولس او د کابل حکومت
کابل کې چې هر ایڈمنسټریشن دی د هغې سهارا بلکې د هغې سهارا جوړېدل پکار دي، د هغوی سپورټ ول پکار دي، دا مسله حل کیدی شي. که نه موږ د طالبانو د جنګیالو لاس مضبوط کو نو را روان وخت کې خدای دې نه کړي دا خو نن یو ګروپ دی، سبا به بل ګروپ مضبوط شي، بل ورځ به بل ګروپ مضبوط شي او داسې به د افغان قوم دا قتل عام چې کوم دی دا به رواني. نو دې حالت کې زه دا ووایم چې پاکستان له خپله یره د ماضي د مري د پروسې نه پس چې کومه یره د پاکستان په زړه کې ترونه پورې ناسته ده، د کیو سی جي یا د ملا منصور د قتل نه پس چې کوم حالات پیدا شو، پاکستان اوس هم یریږي که هره پروسه ناکامه شي نزله به په پاکستان نازي. خو زه یم د دې نه بچ کېدو دپاره ښه به دی پاکستان له چې د افغان قوم د افغان حکومت لاس مضبوط کړي، نه چې د انسرجنس د طرفه دغه شو، دغه به د افغان قوم په فایده کې او دغه به د پاکستان په فایده کې، نه دا چې امریکې دپاره زر زر یو شي جوړ کړي، امریکا وځي هغه مونږ چې یو وباسه بلې را دن نه کړم، په دې سره امن نه راځي. نو دې دپاره هغه پروسس به کامیابي د کمې اونرشپ چې کوم دی هغه افغان قوم د افغان حکومت یا د افغان ولس چې کوم دی هغه واخلي، د هغې دپاره کار پکار.